د خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې د شیناز په نوم مشهور یو بل نرخزي په ډزو وجل شوی چې وجون کې د موقع څخه تښتېدلې دي. د پیښور د فقیرآباد تاڼې د پولیسو د وینا له مخې دا پیښه د ګل پروز په دلزاک روډ یوه پلازه کې رامنځته شوې ده، چېرته چې نرخزي بشیر چې په شیناز مشهور و د شیناز سره ملګري یو بل خواجه سره الماس پولیسو ته ویلي چې د دراني په نوم یو تن په شیناز پسې دغه پلازې ته ورغلی و او پس خبره ورسره وران شو چې په دغه دوران کې په شیناز ډزې وکړې او هغه ړومبې په دې ډزو کې سخت جوبل شو، خو وروستو یې د جوبلو توان راونړو او ساه یې ورکړه. پولیس وایي چې د وژل شوي نرخزي مړی د پوسټمارټم لپاره هسپتال ته لیږل شوي او د پیښې له ځایه ټول شواهد ترلاسه کړل شوي او د مقدمې درج کولو تیارۍ روانې دي چې له هغې وروستو به دې پیښه کې ککړتن ډېر زر د قانون منګلو ته راوستل شي. تر دې وړاندې تېره میاشت هم د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان په سرکل روډ سیمه کې د شیزا سیټ په نوم یو نرخزي په ډزو وژل شوی و. پیښور کې د نرخزیانو د اتحادیې مشر ارزو خان وایي چې په تېرو 5 میاشتو کې د صوبې په بېلابېلو برخو کې 7 نرخزیان په بېدردۍ سره وژل شوي او په تېرو 7 کلونو کې د صوبې بېلابېلو ښارونو کې د وژل شوو نرخزیانو شمېره 7 ده. هغه وایي چې د دې ترڅنګ صوبه کې په دې وروستو کې تر 1500 پورې د جنسي او جسماني تشدد ښکار شوي دي. میډیا سره خبرو کې ارزو خان ویلي چې نرخزیانو سره هر دور کې وعدې شوي دي چې دوی ته به تحفظ او ټول قانوني، آئیني، جمهوري او انساني حقونه ورکړل کېږي، خو وایي چې په دې وعدو کله هم عمل نه دی شوی. هغه وایي چې نرخزیان یوه بې ازاره طبقه ده چې تر شا یې هېڅوک نه وي ولاړ، ځکه خلک په اسانه هغوی وژني، زوروي او حقونه یې د خپو لاندې کوي. ارزو خان وایي چې یوه داسې قانون سازي خو هم پکار ده چې کمې کورنۍ د خپلو کورنو نرخزیان نه قبلوي او د معاشري ظلمونو ته یې بې اثري پرېږدي چې د هغوی نه هم باید پوښتنه کېږي چې ولې د خواجه سرو سره دغسې چلن کوي. پاکستان کې د وروستو ترسره شوو سرشمېرنو تر مخه په ملک کې 10,000 نه سیوا نرخزیان دي او دوی وخت په وخت دغه شکایت کوي چې حکومت ورته د دوی حقونه نه ورکوي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.